دلته خبرې کېږي وایي ګرفتارۍ کوو ګرفتارۍ ته تیار یې جیل ته تیار یې قربانۍ ته تیار یې هرې قربانۍ ته تیار یې بیا دې مشرانو ته وایو چې خپل شوق پوره کوي خپل شوق پوره کوي چې ګرفتارۍ کوئ ګرفتارۍ وکړئ نااهله کوئ نااهله وکړئ نه بس به مونږ ګورو مونږ ټولو له په شریکه چیلنج ورکوو چې پاکستان دې څوک وچلوي مونږ یې ګورو انشاءالله یا مونږ دوی ته وایو چې ستاسو تعاون دې ورسره وي ستاسو ملاتړ دې ورسره وي ستاسو ملګرتیا دې ورسره وي خو چې کله خان صاحب وویل چې پاکستان به لاکډاون کېږي نو انشاءالله لاکډاون زما ملګري وایي میر صاحب لیدو مو مونږ د الله تعالی نه سوال کوو الله تعالی مونږ په داسې امتحان کې واچوي چې زمونږ ژوند د عمران خان باندې مونږ قربان کړو مونږ خپل ژوند په هغه قربانولو ته تیار یو مونږ خپل بچي په هغوی قربانولو ته تیار یو مونږ خپل هر څه په هغوی تقسیموو په هغوی قربانولو ته تیار یو عمران خان په 2018 کې زمونږه خواهش و خو اوس زمونږه ضد دی او مونږ دې ته وایو او مونږ یو مشهوره خبره کوو چې روب سکوتو روی کړو انشاءالله تعالی عمران خان به د دې ملک وزیر اعظم جوړېږي په ټوټر به یې جوړېږي او مونږ به هر سړي ته د هغو اوقات کوو مونږ به د هر سړي احتساب کوو د هر سړي نه به تپوس کوو ملګرو دا سلسله به ورته وکړې او د عمران خان سره مینه خلکو د 2013 او د 2018 نه زیاته وکړه او دغه د ادارو مشرانو ته وایم چې دا یو څو MLA نه دي دا یو څو MP نه دي چې تاسو به دې خلاف اکشن والی تاسو به دې جیلونو ته واچوئ تاسو به دونه نااهله کوئ د عمران خان هر سپایي کې دا اهلیت دی او دا صلاحیت دی چې د MLA جوړ کړي د عمران خان هر سپایي کې دا اهلیت دی او دا صلاحیت دی او دا نامحق دی چې د MPA جوړ شي او انشاءالله تعالی څنګه چې دا د دغه MLA-ګان ولاړ دي څنګه چې دا د دغه MPA-ګان ولاړ دي انشاءالله تعالی چې کله مونږ نه یو او د عمران خان په ډنډه باندې د ضمیر خاوند MPA جوړ شي او MLA جوړ شي نو هغه به هم تا ته ورکېږي هغه هم ستا غلطي نه غلطه وایي